کوم کله داسې فکر نه وکړی چې ته به تر دې حده سپکه شي. لومړی خو دې یوازې پیغورونه راکول، خو ما هر څه یوازې د عادي لپاره په پټه خوله وزغمل. نو تا داسې فکر وکړې چې ته به داسې زما کوټې ته راشي او زما شیان به ولټوې. زه دلته د دې لپاره یم انجنا، ځکه چې تا رانه غوښتنه وکړه چې زه دلته د عادي لپاره پاتې شم. لکه چې تا دا خبره هیره کړې ده. هر کله چې له عادي سره کوم بد کېږي که نه، نو بیا ته ما ګرمه بولې، که نه نو ولې به زما کوټې ته داسې راتلې د غلو په څېر. د غلو په څېر ساکشي ته چې د غلو په څېر له خلکو نه پټ پټ کوم ځای ته ځې هغه څنګه؟ یوه خبره په یاد ولره، اوس نو ما ضد کړی دی ساکشي، که چېرته هر څه وشي که نه، تا نه پرېږدم چې زما کورنۍ نه کومه خبره پټه کړي. پوه شوې؟ ښه به وي چې زه دا کور خوشي کړم او ولاړه شم، نه به دې د سترګو په وړاندې ووځم او نه به هم زما د جاسوسي کولو وار به رسېږي. دا د هره ورځې پیغورونه، دا بې عزتي، زه یې نور نشم زغملی انجنا. عادي دا مېلمستیا زموږ لپاره ډېره اړینه ده. فکر کوم چې موږ باید زر هلته ځان ورسوو. ته ښه یې که نه؟ او عادي زه ښه یم، مننه. بله ارچنه. وروره مور او ساکشي ترور ډېر لوی جنګ وکړ، زه یې نشم سنبالوی. خیر دی راشه. اوس ترسه ماهي، زه در سره په مېلمستیا کې ګورم، زه باید یو ځای ته راشم. دا چېرته لاړه؟ بله راجبیره، عادل دې ځای لاړه، هغه ته کوم بیړنی کار پیدا شو. ته پوهېږې ماهي، فکر کوم چې تا بې ځایه لویې خبرې کولې. فکر مې کوه چې ته یې کولی شي، خو مو هېڅ هم نه. لږ وروسته زه او زویه هلته رسېږو، یو د حل لاره به ورته پیدا کړم. داسې خبرې مه کوه لکه ته چې په ما احسان کوې. ته چې هر څه کوې ځان ته کوې، په دې خو پوهېږې. دا پلان ما ته څومره اړین دی، دې باندې ته هېڅ کله هم نشې پوهېدی راجبیره. نه پرېږدم چې دا پلان له منځه لاړ شي. بوټان مو وباسئ، بوټان مو وباسئ. بوټان مو وباسئ. ماهي، آدیتیا چېرته دی؟ هغه کور ته لاړه. کور ته لاړ؟ ښه، بوټان دې وباسه. ته خو پوهېږې چې باید څه وکړې. 50 کاله کېږي چې همدا مې کاروبار دی. تاسو بیخي بېغمه اوسئ، فکر وکړئ کار مو وشو. ستاسو په ستوري اغېزه کړې. همدا ښه خلک ډېر بد دي. ستاسو کورنۍ له خطر سره مخامخ ده. داسې ښکاري چې ځینې نوي خلک دي چې سیوری په تاسو په دې کورنۍ ولیدلی. دی څوک دی؟ ښاغلی ترکش ډېر لوی پنډت دی. د په څېر پنډت خو په ښار کې پرېږده، په ټولې نړۍ کې نشته. که دی کوم څه وایي نو خبرې یې هرومرو رښتیا دي. پنډت صاحب، د حالداره څه ده؟ ټول مو فالنامې راوړئ. زموږ فالنامې خو له مخکې نه تا سره دي. یوازې د کورنۍ فالنامې نه، بلکې د هغو ټولو خلکو فالنامې راوړئ له چا سره مو چې اوس اړیکه ټینګه کړي.
سماره د دې میړه چیرته ده؟ اوس به راشي. لوري دلته راشه. ځه ورشه ځه ځه. لوري آیا ته میړه دی څو ورځې مخکې له کومې پیکې سره مخ شوي یاستئ او که نه؟ لوري خپل لاس دې راوښیه. ډېره لویه پیښه شوې وه. آیا میړه دې له تا سره شته ها؟ پنډ صاحب هغه بس اوس را رسیږي. لور جانې داسې ښکاري لکه ستا د واده پای چې هېڅکله ښه نه وي. ستا واده څنګه شوی و؟ په پټه. په محکمې مطلب دورې دود او دستور هېڅ هم پکې نه و شوي. دا نو څنګه واده و چې بغیر له دود او دستور نه ترسره شوی دی؟ لورې یوازې څوک په یوې پاڼې باندې ښځه او میړه نشي کېدلی. واده باید په پوره دود او دستور سره ترسره شي. دورې باید ووهل شي لور جانې، ځکه خو ستاسو کار د ویراني کورنۍ په خیر نه دی لور جانې. پنډت صاحب د حل لاره څه ده؟ موږ له دوی سره تړون لیک کړی. تاسو دا تړون لیک نشئ کولی. که تاسو دا کار وکئ او تاسو دا تړون لاسلیک کئ نو ستاسو د 100 کالو پخوانۍ کمپنۍ به له خاورو سره خاورې شي. کومه د حل لاره خو به ولري. یوازې یوه لاره لري د دې لپاره چې کومه ستونزه پیدا نشي. دا او میړی باید په پوره دود او دستور سره د واده و دورې ترسره کوي او په سمه توګه واده وکړي. ګورئ زه پوهېږم چې د لږو خلکو به دا کار هېڅ خوښ نشي، خو که چیرې په سمه توګه فکر وکړو د دې تړون لیک له منځه وړل ناشوني دي. پنډت شته، ګلان شته، د زوم کورنۍ شته، کمای خو یوازې د دورو د ځای او د منګل سوتر دی. که چیرې دا شیان پوره کړو د دوی دواړو به یو کوچنی واده وکړو. هسې نه هم تاسې دواړو ته څه توپیر کوي؟ تاسې خو واده کړی دی. په دې توګه به په یوه غشي دوه نښې وګورو. لومړی دا چې زموږ تړون به وشي او بله دا چې د ټولو شک به له منځه لاړ شي د تل او تل لپاره. پنډت صاحب خو شته چې له موږ سره مرسته وکړي، که نه پنډت صاحب؟ ته بیخي سمه خبره کوې. په یوې شیبه کې د ټولې ستونزې حل کړې. سمه ده پنډت صاحب. زویا ته د تیاره وغواړه لورې، ستاسې واده به هم دلته وکړو او له هغه وروسته به خپل کار وکړو. که زه یې لاړه شکه پاتې کېږي پادشاه ماته کوم توپیر نه کوي. زه ستا په رښتیا پوهه شوې یم. کاشکې چې عادي یم دلته وای. ترورې خیر دی مزه ترورې د مور په خبرو مې مه خفه کېږه. داسې خبرې خو منځته راځي. خیر دی زما خبرې واوره ترورې.
دا ستا کورم دی ته به هېڅ ځای ته نه ځې دا مې وروستۍ خبره ده له دې نه پوښتنه وکړه چې موږ نه څه پټوي او دا هم پوښتنه وکړه زه پوښتنه نه کوم هېڅ یې نه کوم په تا څه شوي دي کوم بل کار نه لرې چې د پوجا د کړو شادي نیولې ده ها ما درته ویلي وو که نه بیا یې وایم په وروستي ځل یې وایم خیر دی په یاد یې ولره زه نه غواړم پوه شم دا څه پټوي دا څه مجبوري لري زه هېڅ نه غواړم چې پوه شم زه یوازې دومره پوهېږم چې په دې کور کې زه له تا نه ډېر په دې باندې باور لرم ځکه چې ته خو بوخته وي له ښاغلي هوډا سره په خپلو ستونزو کې دا به هېڅ ځای ته هم نه ځي عادي زما تلل به د ټولو لپاره ښه وي زویه زما اوس دا اړیکه به د تل لپاره همداسې وي پرېږده چې لاړه شم زویه نه دا به د ټولو لپاره ښه وي نه مشرې مورې زه نه پرېږدم چې ته لاړه شې زه دې نه پرېږدم شمیره چې تاسو دایله کړې اوس بنده ده زه دا کار نشم کولی زه داسې نشم کولی ځواب راکړه عادیتیا خیر دی اوس یې وخت را رسېدلی دی لاړه شه خپل کار دې وکړه هر څنګه چې کېږي باید هغه قانع کې په هره توګه چې وي ما ته د زویا د ریموټ ټولې تڼۍ معلومې دي زه یې قانع کوم په ما باور ولره زه نه ماهي زما خبره واوره ما ته لټولې زویا زه دا کار نشم کولی زه د دروغو واده نشم کولی خیر دی عادیتیا ځواب نه راکوي اوس به زه څه وکړم دا تړون لیک نشو ترلاسه کولی زویا موږ سره کومه بله ټاکنه نشته ده کومه بله لاره نشته موږ باید دا کار وکړو ما ته لاس مه راوړه عادي زما خبره واوره ما ته یوه موقع راکړه چې پوه دې کړم څنګه چې ښکاري هغسې هېڅ هم نه دي ته پوهېدې عادي زه به هر څه درته ووایم زویه یو ځل خیر دی زما خبره واوره هو یا نه هو او یا نه هو زه نه غواړم کوم څه واورم هېڅ هم نه له خپلې مور نه ډېر ما په تا باندې باور وکړ هغې به تل ماته ویل عادي بیا ناسم پوهاوی ونه کې تېروتنه ونه کې زویه مګر نه زه ډېره بښنه غواړم ما له خپلې سکه مور نه په تا ډېر باور وکړ فکر مې کوه چې پوجا او زه دواړه ستا اولادونه یو موږ دواړه در باندې یو برابر ګران یو مګر زه غلط وم تا
دا زن تا زما په ځای خپله دوکه لور وټاکله. داسې نه ده عادي. زه هلته د دې لپاره تللی وم تر څو چې هغه دواړه پوه کړی شم. هغوی دواړه چې هر څه کوي هغه بیخي غلط دي. نو ولې دې پوه نه کړل؟ ما ته دې ولې نه دي ویلې؟ ولې دې پټ کړې؟ ولې دې ما ته دوکه راکړې؟ داسې نه ده. ته خو ما پېژنې عادي. نه ته مې پېژندلې. اوس هر څه دروغ دي، هر څه دروغ. پوجا درته هر څه ویلي وو. هغې به تا ته د خپلې اړیکې په اړه ویلي وي، هغه سره به دې لیدلي وي. اوس تاسو کولی شئ پښتو سیریالونه د پښتو ډرامه اپلیکیشن نه را ډاونلوډ کړئ. پښتو ډرامه اپلیکیشن په پلی سټور کې موجود دی. همدا اوس لاړ شئ او را ډاونلوډ یې کړئ او خوند ترې واخلئ. پښتو ډرامه .pd فیسبوک پیج لایک کړئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. تا به فکر کړی وي چې عادي خو هسې هم په دې خبرو نه پوهېږي. کومه خبره نه ده، که خبرم شي نو څه توپیر لري. عادي خو هسې هم کم عقل دی. د پوجا په مینه کې ړوند شوی. پوجا چې هر څه ووایي مني یې. زه نه پوهېدم، زه پوهېدی نه شوم چې پوجا ولې ما ته دوکه راکوله. زه ورباندې څنګه پوه نه شوم. اوس پوه شوم ځکه چې هغه یوازې نه وه، ته ورسره وې. تاسې دواړو لاس یو کړی و که نه؟ او تاسو دواړو یو ځای ما ته دوکه راکوله. ښه مور ښه لور، مګر تاسې دواړه دوکه بازي یې. نو بیا زما تلل به له دې ځای نه ښه وي. زه به ډېر خوشحاله شم. وروره داسې مه کوه. تا ساقچي ترور ته د رښتیا ویلو یو موقع م ورنه کړه. ارجنه دا د ساقچي او عادي ترمنځ خبره ده. ته پکې لاس وهنه مه کوه. ته څه وایې؟ زه ادیتیا سره واده له سره د دروغو واده وکړمه ده. دا کار څنګه کولی شم؟ ماهی ته څه وایې؟ خدایا هیڅ مې باور نه کېږي زویا. دلته څه کارونه کېږي، څه کارونه نه کېږي. په دې وخت کې م ته د ځان په اړه فکر کوې. زه حیرانه شوم. باور وکړه ستا کومه تېروتنه نه ده. پوهېږم زویا، کېدای شي چې تا ته به یې نوي زده کړي چې د بل چا په اړه فکر وکړي. له ماشومتوبه یې تا ته یوازې ځان په اړه فکر کول زده کړي که نه؟ ځکه خو کله چې زما ورور دې پیدا کړ نو تا خپله کورنۍ پرېښوده، او کله چې تا هغه د طلاق پاڼې ولیدې نو هغه وخت د کمپنۍ پرېښوده او له دې ځایه لاړې. او تا به څومره لویې خبرې کولې چې زه دا کمپنۍ نه پرېږدم، دا کمپنۍ زه جوړوم. څه دې وکړه کله چې وخت راغی نو کمپنۍ دې پرېښوده او لاړلې که نه؟ هېڅ خبره نه ده. سمه ده سمه ده. ستا کومه غلطي نه ده. ته همداسې کمزورې یې. ته که نه هغه ډېر فشار نشي زغملی زویا. فکر کوم ځکه خو مې یش ورور ته او خپلې ټولې ستونزې پوجا ته ویلې. هغه ګرم نه وه. دا ته څه وایې؟ سمه ده، کومه خبره نه ده. مه ژاړه. په دې کې ستا تېروتنه نه ده. موږ څه نشو کولی ګرانې. اوس څه کوی شو؟ هېڅ خبره نه ده. زه ټولو ته وایم چې 2 ورځې وروسته کمپنۍ تړل کېږي. تا ته څه توپیر لري؟
کارکوونکو ته سخته ده چې شپه او ورځ زموږ کمپنۍ ته زیار باسي خپله دنده به له لاسه ورکړي نور به څه وکړي ها ستا په یاد دي په هغې ورځ ټولو یو ځای خپلې ټولې پیسې تا ته راوړې وې چې مېرمنې واخله زموږ کمپنۍ وژغوره په یاد ده شو مګر ته څه کوې د هغوی لپاره خو د دروغو واده نشي کولی زویه او زما د مور په اړه مې هغه خو طاهر کړي دي سره له دې چې تا نه غوښتل چې موږ تا سره یو ځای واوسو خو بیا هم ستا په بد وخت کې موږ در سره وو په یاد دې شول ماهي په یاد دي که نه مګر کومه خبره نه ده دومره لویه قرباني خو نشي ورکولی که نه زه پوهېږم ماهي زه زویا زه ستا دا زه ویل چې دي که نه په هغې کې زموږ ټولو نه یو قسم نشته یوازې ته یې بله ښاغلیه هغه د آدیتیا هوډا پلار ستا د لټولو لپاره ان تر دې ځای راورسېده غواړي چې له تاسو سره وګوري زه پوهېدم چې ښاغلی هوډا به یوه ورځ زما په لټولو حال ته ورسېږي پوهېږي څه څومره ورځې چې له هغه نه لرې اوسم هغومره به د قضیې لپاره ښه وي ورته ووایه سبا ته ورسره ګورم سمه ده سبا ته مګر ښاغلیه تاسو خو په ممبۍ کې ځکه خو درته وایم ته هغه له ما او ممبۍ نه له موږ دواړو نه یې لرې وساته سمه ده ښاغلیه ښاغلی نن په یوې قضیې کې بوخت دی او هغه وویل چې سبا ته هرومرو در سره ګوري سمه ده ستاسې واده هم دلته کوو بیا به وروسته تړون لیک ترسره کړو زویا تا د کورنۍ ته زنګ وهلی څه د جلۍ مور او پلار له څه وخته دې ورځې ته په تمه وي هغوی به ډېر خوشحاله شي ته داسې کار وکړه هغوی ته زنګ ووهه چې دلته راشي مزایای افتتاح حسابات انفرادی افغانی برای همه اتباع کشور بدون هزینه ماهانه ارسال و انتقال رایگان پول به تمامی بانک‌های داخلی صدور رایگان صورت حساب بانکی صدور رایگان ماستر دیبت کارت ایجاد حساب بانکداری الکترونیکی رایگان برداشت پول نقد بدون هزینه از ماشین‌های اتومات صرافی الا مبلغ 150,000 افغانی در ظرف 24 ساعت همکار ترقی شما یو سالم ناری د ګټورې ورځې لپاره ښه پیل دی یوه خوشحاله کورنۍ د پرمختللې ټولنې قوي بنسټ دی بینا ملک الفا د لبنیاتو نړیوال شرکت چې په 1996 کال کې په فعالیت پیل او د لوړ کیفیت د تغذیې د چمتو کولو ماموریت لري اوس د میلیونونو افغان کورنیو ته د متفاوته محصولاتو څخه د لوړ کیفیت د تغذیې سرچینې وړاندې کوي زموږ موخه د سوکالۍ ټولنې لپاره د بهتره ژوند رامنځته کول دي وینا ملک الفا غوره انتخاب د خوشحاله ژوند لپاره آخ جون چیتا اومد خبر چیتا آمد بالاخره چیتا اومد چیتا چیه؟ کله هم په ژوند ورځنیو چارو د اولادونو په روزنه او د ژوند په واجباتو کې دوزړي شوي یاست او یا مو هڅه کړې چې د دې ستونزو د حل لپاره ستاسو پوښتنې د دیني عالمانو سره شریکې شي موږ ستاسو دا پوښتنې له دیني عالمانو سره شریکوو او ځوابونه یې درکوو د رڼا لار هره جمعه 12:30 له لمر څخه له څلورو لسیزو را په دې خوا
اوس تاسو کولی شئ پښتو سیریالونه د پښتو ډراما اپلیکیشن نه را ډاونلوډ کړئ. پښتو ډراما اپلیکیشن په پلی سټور کې موجود دی. همدا اوس لاړ شئ او را ډاونلوډ یې کړئ او خوند ترې واخلئ. پښتو ډراما ډاټ پی ډي فیسبوک پیج لایک کړئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. زویا نن باید خپله ټاکنه وکړي، یا خو مغیاش او یا موږ. وسیمه خیر دی لږ د ځان حرامه که. اوس زموږ زویا ماشومه نه ده، هغه لویه شوې ده. هغه هم یوه موخه لري او راتلونکی لري، خپل ژوند لري. هغه پوره حق لري چې خپل میډه وټاکي. کله چې دومره لویه شوې چې خپلې ټولې پرېکړې په خپله نیولی شي، نو واده دې هم په خپله وکړي که نه؟ موږ ته څه اړتیا ده؟ د هغوی عادت یا نه خوښېږي، ځکه موږ په پټه واده کړی و. مور او پلار مې ناراضي. زه پوهېده شم زویا، مګر دا اندېښنه مه کوه، او موږ خو له تا سره یو که نه. وروره لږ یې زر جوړ که نه. نور چاته ګوته نیول، هغه ته یې د کړنو سزا ورکول اسانه وي عادي. کله چې د هغې د کیسې د اورېدلو زړه ونه لرې، نو بیا نور هم اسانه کېږي. مګر یوه خبره په یاد ولره عادي، د یو لاس څخه ټک نه راخیږي. هو زما لور غلطه وه، هغې له تا سره بد کړي وه، مګر ستاسو دواړو په اړیکه کې داسې څه نه وه چې د پیدا کولو لپاره یې هغه د کوم بل چا خواته لاړه. که وخت دې پیدا که، نو بیا فکر وکړه. همدا فکر کوم چې څه نه وه. له کلیزې نه نیولې د واده کلیزې پورې تا راته په یاده وه. لږ مخکې مې وویل چې تل له تا سره وه. اوس پوښتنه کوې که وخت دې پیدا که، فکر وکړه چې څه نه وه. له دومره کارونو وروسته ته بیا هم زما زوی ته لیکچر ورکوې؟ ته اوس هم د پوجا پلوي کوې؟ زما په زوی باندې تل ته ګرانه وې ساکشي. د خپلې مور پوښتون کې بیا هم تل تا ته د مور حق درکړی، او تا هغه ته څه ورکړل؟ یوازې دوکه. اوس دا د ښې ښځې تمثیل مه کوه ساکشي. د وینې اړیکه خو د وینې وي، او زما زوی یوازې یوه مور لري، هغه هم زه یم. خوري ته لیونۍ شوې چې داسې یو کار کوي؟ خبرې کوه، خبره مې واوره. څه خوري؟ ستا سر که چا ټوپک نیولی څنګه؟ ما سره لاړه شه. ټوپک یې زما سر ته نیولی نه دی، پور دی، د ځینو خلکو د احسان پور. خوري تا ته کومه هیاره خبره وکړي بې خبرې منې؟ داسې خبره نه ده. ماهي مار دی د هغې خبره مه منه. ښه
نور كذا ماريما انه تسي دلستوني مار د خور په کیسه کې د هیڅ نه یې د هغې په ژوند کې څه روان دي کیسه کې هم نه یې د ځان په غم کې دی ته خو یوازې خپلواکي غواړې ځکه خو مسؤلینه په پټه راغلی یې او اوس چې ستا ټولې هیلې پوره شوې غواړې چې خور د بېرته مسورې ته بوځې که څنګه ګرانې او که ومرټل شي نو ستا خور هم در سره ورټل شي په پټه راغلی یعنې څه او زویا تا ته نور نه دي ویلي دا له مسورې نه په پټه راغلې ده نور تا چې دا د دندې او کار په اړه خبرې کولې دا هر څه یو پلمه وه تا څه کړې نور دومره ورځې د خپلې خور ان خپلې خور ته د دروغ ویلي دي لومړی رښتیا وایه زده که او بیا زما شکایت کوه آیا ماهی رښتیا وایي ماهی موضوع بدلول خو د خلتا نیزده کی دا هر څه وایي خوري زه درته هر څه وایم ته له ما سره لاړه شه او یا نه یوه خبره مونه کې تا زما باور له منځه ویوړ تا ما ته دروغ ویلې کور ته لاړه شه شیان دې راټول کړه ته به همدا نن مسوري ته ځې زه درته ټکټ اخلم او ته به ځې خورې خورې هیڅ خبره نه ده نور ځینې وخت په داسې اړیکو کې ستونزې پیدا کېږي که نه ستا لپاره ټکسي راوغواړم که څنګه ما سره باندې داسې کېږي زه چې له چا سره مینه لرم په چا چې باور لرم څوک چې خپل ګاډه ما ته دوکه راکوي مه ژاړه زویه مه ژاړه زه ډېره بخښنه غواړم زه ډېره بخښنه غواړم زه هېڅ پوه نه شوم تا زه پوهولم خو زه پوه نه شوم زه ډېره بخښنه غواړم ډېره بخښنه غواړم سمه ده مه ژاړه مه ژاړه تازه ولې زه در سره ډېره مینه لرم مورې مه ژاړه زه یې وکنه
که ته له دې خبرې نه خبره وې نو ته ولې ما ته ونه ویلې؟ زویا ما فکر کوه چې نور به درته ویلې وي دومره لویه خبره ده. زه د په حال پوهېدی شم مګر اوس د اوس مهال وضعیت په اړه فکر کوه. موږ په لویه ستونزه کې یو. ګوره هغه په فلمونو او ډرامو کې چې دودونه کېږي هغه هم نقلي وي زویا، چېرته اصلي وي. او هغه پنډت صاحب چې ده که نه زه خپل هغه ته وایم چې ټول منتر غلط ووایي. یو منتر به هم سم ونه وایي نو واده به هم نقلي وي که نه. اصلي واده خو به نه وي. ته داسې فکر وکړه چې په پارک کې ګرځې او راګرځې. میرمن ماهی ښاغلی عدیدې چا څنګ تم ځواب نه ورکوي. اوف خدایا ته لاړه شه هڅه وکړه شاید ځواب درکړي. ته هڅه وکړه که نه. زویا جانې ته تر اوسه تیاره شوې نه او زموږ زوم هم هېڅ نه ښکاري. نه هغه دا زده چې کانتي کاکا وویل که نه کېږي نو پرېږده یې زه به تړون لیک له منځه ویسم. نه مګر ته اندېښنه مه کوه. د اوس لپاره مې هغه قانع کړی دی او ته لږه بیړه وکړه داسې نه چې تړون لیک مو بخښنه غواړم. میرمن زویا راغلی. بس دی زویا، نن هسې نم زما له زوی سره ډېر څه شوي دي. نور بس دی. ته پوهېږي په ژړا ژړا یې د سترګو اوبه وچې شوي، په ډېرو ستونزو ویده شو. هغه ته مزاحمت مه کوه. زویا اوهو زه نه پوهېږم چې چېرته ده. درته خو مې وویل که نه ما ته خو له روغتونه زنګ راغی. یوه شېبه اوهو دا څنګه وشوه؟ ما خو ستاسو په لاس د زوم د نوم لومړی توری ای لیکلی و مګر دا خو ار لیکل شوی. همدا اوس له دې ځای لاړ شه. دا چټیات دې پاس کا. قسم سبا 5 بجې او 10 دقیقې لال مار څخه. باجی منډه خاندي. د خندا شپه هره پنجشنبې د شپې 7 بجې له لمر څخه. عاشق او په وطن مین سرتیری ناڅاپه خبر چې دغه مینه له خطر سره مخ کوي. له دښمنانو نه باید خپل غچ واخلو. او بالاخره دا مبارزه به هیواد له شنبې تر چهارشنبې د شپې 8 بجې له لمر څخه. ادیتیا کله دې نه پرته موږ سره کومه بله لاره وای که نه نو یا زه دلته راتلمه. ادیتیا خو پوهېږي چې دا زما لپاره څومره سخته ده که نه. زویا دا چې زما په ژوند کې سره باندې ته نه پوهېږې زه نور تمثیل نشم کولی. هیله کوم نه شي کولی. یعنې څه ادیتیا تا دا څو ورځې هڅه کوله چې ما قانع کړې که نه چې د خلکو راتلونکی ما پورې تړاو لري. نن په داسې ستونزمن حالت کې ته ما یوازې پرېږدې. دا نقلي واده دا ویراني تړون لیک دا ټولې پرېکړې خو موږ یو ځای نیولې وې که نه نو و چې د لوبې وروستۍ پړاو ته رسېدلي یو نو ته ما یوازې پرېږدې. اوس دا جلۍ زما زوی ته سره رقم خبرې کوي.
سمه ده زه درنه ځم آدیتیا مګر زه ډاډه یم او زه باور لرم چې ته به هرومرو راځې که زما لپاره نه وي مګر د هغو ټولو خلکو لپاره چې قسمتونه یې زموږ کمپنۍ پورې تړل شوي دي دا واه دې ځان سره وساته دا خو یوازې ټریلر دی کله چې فلم خپور شي نو د ټولو خولې به خلاصې پاتې شي نو دا فلم خو به زموږ په تلویزیون کې خپرېږي البته ته یې یوازې ننداره کوه زما ډاله به په سم وخت کې در ورسېږي دا چې زما په ژوند کې سره باندې ته نه پوهېږې زه نور تمثیل نشم کولی هیله کوم دا آدیتیا او زویا نو چیرته دي زه م له څه وخته هغوی لټوم نه پوهېږم اوهو هلته وګوره زویا راغله زویا هغه آدیتیا چیرته دی هغه زه باور لرم چې هغه به راشي باور لري یعنې هغه ونه منله نه هغه په اصل کې ده واده او دا هر څه زموږ د کار په برخه کې نه دي که نه مګر بیا هم تاسې اندېښنه